السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اما بعد. نن به موږ نوې درس وایو د سو شیانو نمونه موږ زده کړو. اوس په نور کومه چې کمرې کنه خپل کمرې د سړی کوم چې چوده کیږي نو هغه کمرې کې چې کوم شی نه استعمالېږي هغه به موږ وایو چې عربی کې هغه ته سوی. نو اوس د غرفه کمرې ته سوی غرفه وایي، غرفتون یا غرفه. به چې کوم نن سبا بعضی خلک دو کمرې استعمالوي، یو د کېدو لپاره او یو د ناستې لپاره. نو د کېدو چې کومه کمرې هغې ته غرفة النوم وایي او کومه چې د ناستې پاستې هغې ته څه وایي غرفة الجلوس. غرفة الجلوس. که چا چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ او دغسې کمنټ ولیکئ، نورو سره شیر کړئ. نو غرفة الجلوس، غرفة الجلوس کې څه شی وي؟ هغې کې صوفه وي. د ټول نه لومبی د ناستې لپاره صوفه وي، هغې ته اریکتون وایي. به جاینماز مونځ دپاره نو جاینماز ته څه وایي؟ سجادتون. سجادتون جاینماز ته هم وایي او قالین ته هم وایي. به چې کوم ټول وي ټیبل هغې ته طاوله وایي، میز طاوله. به ګل دانه وي، ګل دان چې کوم دا ګلونه پکې وي که نه دا ګلونه هغې ته څه وایي؟ نو هغې ته زهریتون وایي. څه شی؟ زهریتون. او به چې کوم د کېدو کمره د هغې کې دغه استعمالېږي، ډبل بیډ شو یا کټ شو، نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته سریر وایي. سریرون کټ ته وایي. دغسې وسادتون بالښت ته وایي، تکیه چې کوم وي. مکیفون، مکیف ایسی ته هم وایي او کوم شی چې هوا ورکوي کولر وغیره هغې ته هم مکیف یا مکیف الهوا. دغسې پکې ته مروحتون وایي، دا مخکې مونږ ویلي دي. او کوم د کپړو المارۍ هغې ته څه وایي؟ هغې ته خزانة الملابس. خزانة الملابس. او دغسې چې کوم هغه ټارچ وي یا چې کوم نه لایټ وي، غټ لایټ وي که نه، نو هغې ته څه وایي؟ لمبه. او اوږد شان ټیوب لایټ هغې ته لمبه وایي. لمبه یا لمبتون. بل چې کوم دی سینګارمیز وي. نن سبا هر ځای کې چې کوم دی هره کمره کې دا غټه شیشه وي پکې سینګارمیز لګېدلی، نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته من زدة التجمیل. من زدة التجمیل. او د بیډ چې کوم سایډ وي که نه بیډ سایډ هغه ډبل بیډ چې کوم یو سایډ ته یو کوټه شان میز وي، نو هغې ته څه وایي؟ طاولة جانبیة. طاولة جانبیه. دا ځان سره ولیکئ، نوټ یې کړئ، یاد یې کړئ او خپلو الفاظو کې استعمال کړئ او نورو ته یې مه ښایئ. السلام علیکم ورحمة الله.